ولن تستطيعوا او تاسو هرگز طاقت نشئ لرلی ان تعدلوا دا چې تاسو عدل وکئ انصاف وکئ بین النساء په مابین د ښځو کې ولو حرصتم اگر کو تاسو حرص هم وکړئ په دې برابرۍ باندې تاسو حرص هم وکئ فلا تمیلوا نو تاسو مکږئ کل المیل په ټولو کږېدو سره په پوره کږېدو سره فتذروها چې تاسو پرېږدئ هغه ښځه دې کې دو چاګڼې بیبیانی د هغې حکم بیانېږي چې چاګڼې بیبیانی په دې کې تاسو برابرۍ نشئ کولی الله څه مطلب نبی علیه السلام ګڼې بیبیانې وي حالانکه په نبی علیه السلام باندې دغه نه وه نمبرواري پې نه وه نبی علیه السلام ته الله اختیار ورکړی چې ستا کومې سره خوښې سره شپه تېروه په تا باندې ملامتیا نشته دی خو د هغې باوجود نبی علیه السلام به هرې بیبي سره په خپل نمبر کې پاتې کېده او الله نه به دعا غوښتل الله پاکه د نبی علیه السلام فطري محبت د زړه محبت د عایشې صدیقې رضی الله عنها سره نو الله نه به دعا غوښتله چې په نورو ظاهري امور کې خو زه برابري کوم انصاف کوم خو الله د زړه اختیار دی د زړه محبت چې دی هغه زما په کنټرول کې نه دی هغه غیر اختیاري چیز دی الله په دې عمل باندې ما ملامت نو الله فرمایي چې په زړه کې ستا کوم محبت به هغې الله ته نه رانیسي دوه بیبیانې دي درې بیبیانې دي خو په دې کې برابرۍ کې عدل او انصاف په پکې کوي چې یوې له څنګه جوړه راوړې بلې له به ما کشان دې راوړې یوه شپه دې یوې سره تېره کړه بله شپه به د بلې سره تېره دوه شپې دې د یوې سره تېرې کړې دوه شپې به د بلې سره تېره په دې کې به چې کوم دي احتیاط کوي اشرف علي تنوي رحمه الله فرمایي ما پکې انصاف نه دی کړی او هغه دومره منصف مزاجه و چې یو شاګرد وله خربوزه اخیسته نو هغه ورته وي ماله ډېر اصرار یې وکړو شاګرد مرید ورته وي چې حضرت زه به دله علم هغه وی چې خامخا علي بیا به دوه علي نو دوه خربوزې واغست نو چې واغست نو شاګرد ته وی چې دواړه به علي خو په یو وزن کې به علي نو دواړه په یو وزن کې واغست چې دواړه کله په یو وزن کې واغستې نو بیا ورته وی دا اره یو په داسې اندازه باندې نیمه کا چې د دواړو دا یو بل سره ټنګرې برابري نو دواړه په من باندې نیمه کړي نو د یوې هغه ټنګرې راواغسته بلې سره یې کېښوده د بلې ټنګرې راواغسته بلې سره کېښوده مرید ودی حضرت دا داسې چل وکړو زما دوه بیبیانې دي نو تا خو خربوزې په یو دغه باندې وزن باندې راواغستې وایي کېدای شي د یو پیکۍ بله خوږی کېدای شي د الله رب العزت په دربار کې زه بیا نیولې نه یم وایي د دې وجې نه مې د یوې ټنګره راواغسته بلې سره مې کېښوده بلې ټنګره مې راواغسته بلې سره اشرف علي تنوي رحمه الله ما پکې انصاف نه دی کړی نو موږ پکې څنګه انصاف نو الله فرمایي ولن تستطيعوا او تاسو هرگز طاقت نشئ لرلی ان تعدلوا دا چې تاسو عدل وکئ بین النساء په مابین د ښځو کې د ګڼو ښځو کې ولو حرصتم اگر کو تاسو حرص هم وکړئ خو دلته کې الله فرمایي فلا تمیلوا تاسو مه کږېږئ کل المیل په پوره کږېدو سره یوې طرف ته مه میله کېږه چې صرف یوه لکه زموږ د پښتنو په شان تاسو به هم لیدلي ما هم لیدلي دي چې پنځه کاله شوي دي بچو له ودونه کړي دي د بچیو واړه شوي دي او چې کله دویمه ښځه یې کړې ده نو د هغې 15 کاله 26 کاله 20 کاله شوي دي دغه بلې ښځې طرف ته یې نه دي کتلي دا ظلم دی او د دې به الله تپوس کړي روایتو کې راځي چې کم سړي په ښځو کې پرخ وکړو دوو ښځو کې په ورځ د قیامت په د الله دربار ته داسې حاضرېږي چې یو طرف په پالج وهلي دا به چې کوم دی د قیامت سزا وي او نوره سزا به الله بیا وروستو ورکړي نو فلا تمیلو تاسو مه کږېږئ کل المیل په پوره کږېدو سره فتذروها چې تاسو پرېږدئ هغه یوه کالمعلقة په شان د ځوړندې شوي لکه سړی چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړند شي نه بره تللی شي نه کته راتللی شي نو دا دویمه ښځه دا ړومبی چې تا کمه کړې ده دویمه دې پرې وکړم دا دویمې خو بیا عام طور خلک خیال ساتي خو دا ړومبی په شان د ځوړندې شوي نه پرېږدي چې بل چا سره عاجزه نکاح وکړي او نه ښځه کوي نو ځوړند دی چې کوم دی ساتي نو الله وي داسې مه کوئ فتذروها چې تاسو پرېږدئ هغه یوه کالمعلقة په شان د ځوړندې شوې وان تصلحو کو چېرې تاسو اصلاح وکړئ وتتقو اصلاح وکړئ برابرۍ پکې په منځ کې وکړئ وتتقو پرهیزګاري وکړئ ځان د ظلم نه بچ کړئ نو فإن الله بېشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بخونکي مهربان ظاهري امور کې برابرۍ وکړئ د زړه محبت په هغې الله تعالی رانیسي الله به ته هغه خطا چې کوم دی معاف کړي